زمام د دریو سيزونو سره ډېر محبت دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو دا ستاسو مخ مبارک تا قتل، ستاسو مخ مبارک تا قتل. ځکه د مای د بندو د حضور صلی الله علیه وسلم ته الله خایس ور کړو، الله وته حسن ور کړو. ګوره یو حسین دی یو وسیم دی. حسین دی ته ویل کېږي چې د لرې ځای نه ښایسته په نظر راځي. وسیم دی ته ویل کېږي چې هر اندام ته ګورې هر اندام ښایسته دی. د نبی علیہ السلام سترګې مبارک، د نبی علیہ السلام مخ مبارک، د نبی علیہ السلام تندې مبارک، ټول ښایسته و. ځکه د نبی علیہ السلام د جسم نه به چې کومه خوله روانه شول دې خولې به هم د عطرو نه زیات ښایسته ښکلی بوی کوو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل د نبی علیہ السلام مخې ته ناست وم، د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده. یو ځل مې نبی علیہ السلام ته وکتل، یو ځل مې سپوږمۍ ته وکتله. وایي ما وی چې دا سپوږمۍ زیاته ښایسته ده که رسول الله زیات ښایسته دی؟ بیا مې سپوږمۍ ته وکتل، بیا مې رسول الله ته وکتله. څه وایي؟ په الله مې دې قسم د څوارلسمې د سپوږمۍ نه زیات رسول الله ښایسته دی صلی الله علیه وسلم. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دریو سیزونو سره زما محبت دی. یو ستاسو مخ مبارک ته قتل. مولا بیلدیګر سے به وی نور الله مرقده، داغه خبرې خو ټولې عجیبه وي. هغه وی کله ناکله ویم که د ابو جهل په دې زمانه کې ژوندی وی نو ما به د ابو جهل سترګې ښکل کړی وی، او کله ناکله ویم که ابو جهل په دې زمانه کې ژوندی وی نو ما به په کاڼو باندې ویشتی وی. د خبرې مقصد څه دی؟ خبرې مقصد دا دی چې د ابو جهل مې ځکه سترګې ښکل کړی وی چې دی ابو جهل په دې سترګو باندې رسول الله لیدلی و صلی الله علیه وسلم. او ویم چې په کاڼو باندې وولم دا ځکه ویم چې دې بدبخت رسول الله ته تکلیف ورکړی و. نو څه وایي د دریو سیزونو څخه محبت دی. یو اے د الله نبی ستاسو مخ مبارک ته قتل، دا مې ډېر محبت دی چې بس ستاسو مخ ته ګورم. دویم چې زه ټول خپل مال راوالم او په تاسو باندې خرچه کړم. او دا حقیقتو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې اولنې ایمان په مخ ته ځمکه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اولنې ایمان اولنې مرګرتیا چا کړې وه؟ هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړې وه. چې کله اسلام راوړو، ایمان کې داخل شو، مسلمان شو، شپږ د ریخمو دوکانونه ټول راواخیستل او د الله په دین باندې قربان کړل. داسې مقام ورته الله ورکو، داسې مقام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یو ځل ابو بکر ستا هغه شپه چې کومه شپه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تا غار حرا کې تېره کړې ده، غار سور کې، دغه شپه مال راکا، د دغه شپې ثواب مال راکا، او زما چې څومره نیک اعمال دي هغه ټول تواله او د دغه شپې ثواب مال راکا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه، زما عزت یو ځل نبی علیہ السلام ناست، صحابه کرام سره ناست، نبی علیہ السلام د جنت تذکرے کوي، جنت کې باته دروازې. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وتوی د الله نبی ایستا امت کې داسې څوک شته
چې د جنت اتوانه دروازې هغې ته کولاوي او اتوانه دروازې ورته د مرحبا آواز ورکوي. نبی علیہ السلام تو فرمائے نعم وارجو ان تکون منهم، ابو بکر زما امید ده چې د جنت اتوانه دروازې به تا ته مرحبا آواز درکوي. دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي درې سيزونه زمام خوختي، د دریو سيزونو سره زما محبت هم دی. یو دا چې ټول مال پتا سو باندې خرچ کم، دویم دا ستاسو مخ مبارک ته قتل، او دریم دا چې زما لور ستا په نکاح کې ده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور وا، یعنی په دې باندې زه ډېر زیات خوشاله ما چې زما لور هغه ستا په نکاح کې ده.